حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ننوتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خاص کوټګۍ وخبله هغې کې مبارک پروت دی پزمکه پروت دی لاندې د کجورې د پاڼو پوزکې دی د مزرم نه دی د کجورې د پاڼو پوزکې دی مزري کې الله جل شانو دا صفته چوله چې د هغې پوزې پوس راځي د کجورې پاڼه د هغې نه نرمه خو پوزکې هغه پوس نه راځي ډېره راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې هغه پوزکې اچولی دی او مبارک په هغې باندې پروت او دا کمیس برنی صادر دای نو ګرمي وه خولې پې راماتې دي او په اړخ چې اوړېدلی دی نو په ملا کې سرې چاپې چوړې شوي دي هغه پوزکي سره. په دې حالت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دننه لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو مبارک نو ویل دي چې یا رسول الله ته د الله رسول یې دومره لویه هستي او دا قیصر او کسرا د الله دشمنان دي هغوی ته خدای پاک څومره څه ورکړي دي د هغوی سره څومره مال څومره آرام او آسایش څیزونه دي ته د الله رسول یې او ستا دا حالت خولې مونږ چې بجلي لاړ شي بیا اوف اوف شور مو جوړ کړی نه ماشومانو ته خوب ورځي او نه لویو ځان مه داسې مخته کړی دی حالانکې د نن نه شپېته کاله مخکې او یا کاله مخکې په همدغه ببوزو باندې ګزاره کېده ښه خوبونه پکې کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عمر فاروق صاحب وایي چې کسرا او کیسر د الله دشمنان دي هغوی څنګه دغه د راحت دي خوشحالي ده آرام آسایش کې وخت تېروي ته د الله رسول ستا دا حالت. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پروتو بیا کېناست او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عادت داو چې کله به یو خبره تاکید سره کوله اهمیت سره چې مبارک به پروتو بیا به کېناست چې مخاطب دا خبره په غور سره واوري. بیا وفرمایل د خطاب زویه د عمر صاحب د پلار نوم خطاب د خطاب زویه افی شک نه انت ته اوسه پورې په شک کې دا سیزونه خو الله جل شانه د کافرو ته په دنیا کې ایښي دي او موږ ته په آخرت کې سنبال کړي دا دنیا کې ایښي دي. دې آیت کې الله جل شانه فرمایي ولولا ان یکون الناس امه واحده کچرې دا یاره نه وی چې دا خلق به ټول یو شي یعنی ټول به علیاذ بالله کافر شي ټول به مشرکین شي د مسلمانان هم کافرو ته واوړي لجعلنا لمن یکفر بالرحمن نو مونږ به هغه خلکو ته چې څوک د الله سره کفر کوي لبیوتهم سقفا من فضه د هغوی د کورونو چتونه به مونږ د سپینو زرو جوړ کړی وی ومعارج علیها یظهرون او د هغوی اندرپایې او پوړۍ هغه به د سپینو زرو وی چې په هغې به چتونو ته ختل ولبیوتهم ابوابا وسرورا او د هغوی د کورونو دروازې هغه به د سپینو زرو وی وسرورا او د هغوی تختونه او پالنګونه به د سپینو زرو وی او علیها یتکیون چې په هغې به یې تکیاګانې لګولې وي وزخرفا او د سپینو زرو سره سره به د سرو زرو وی. دې کافرو ته موږ دا ټول څیزونه د سرو د سپینو جوړ کړي. وان کل ذلک او دا هر څه ځکه دا ذکر چې وشو چې دا به موږ هغوی ته د سرو ورکړی وی لما متاع الحیات الدنیا اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں نفع برتنے کی چیزیں دا ځکه چې دا دنیا چیزونه په دې جیاس کې چې کله خوراک ورکوي نو سړی پکې خوراک وخوري بیا لوښي واپس یوسي نو سړی دې ته نه ګوري چې دا لوښی څنګه دی یا بعضې دکانونو کې ډسپوزیبل ګلاس پلیټ هغه ورکوي او مسافر چې کوم دی نو هغه واخلي وځي په مخ او چې کله خوراک ته نه وخوري نو بیا هغه وغورځوي دې هغه لوښي ته نه ګوري چې دا څه شی دی او دا ځان سره واخلي ډسپوزیبل کاشک هغه ورکړي په هغې باندې سړی آیسکریم وخوري بل یو شی کیر پې باندې وخوري بیا هغه وغورځوي دې ته په عربۍ کې متاع وایي متاع هغې کې سړی دا نه ګوري زنانو به میچنې ګرځولې میچنې او دې میچنه کې چې کوم دی نو مختلف څیزونه وي په هغې کې تاسو ته به نومونه هم نه درځي یو لاندې پل وي یو بره پل وي یو کوټۍ وي چې په هغې باندې لاندنی پل پروت وي یو
د میچنې ډیډه وي منځ کې سوري کې لرګی او یو ډوبک وي لاندې لرګی وي یو په هغې کې میخ لګېدلی هغې ته تیرک وي او یو چې کوم ځای کې اوړه غورځېږي هغې ته ګڼ وي او هغه اوړه چې کوم ځای غورځېږي هغه چې په کومه کپړه باندې زنانه راجارو کوي چې ښکرۍ کې دا اوړه واچوي هغې ته سپوڼې وي دې سپوڼې ته متا وي دې سپوڼې باندې زنانه دا نه کوي چې دا د بخمل وی دا د ویل وی دا ښه کپړه وی دا خرابه کپړه وی زوړ تیګړې کتلی دی خو پاک دی بس هغه میچنه پروت وي چې څه وخت یې اوړه راجارو کوي په هغه سپوڼې جارو کوي دې ته متا وي الله جل شانه د دنیا دی ټول سيزونو ته متا ویلي دلته چې کوم سر دی هغه متا دلته سپین زر دی هغه متا دلته په کورونو کې لوښې کودي دی هغه متا چا کره په صندوقونو کې سل جوړه اسباب دی دا ښځې دې ته ډېره خوشحالي چې مونږ کره ډېر اسباب دی کال تیر شي کال راشي هغه بړستن راخلي نه خو ورکره پرته په دې زړه جوړ وي دا ټول متا دي ځکه کوم یو شی چې تا جوړ کړی دی هغه دغسې پروت دی دا تا نه سیوایي دی په هغې باندې پتا باندې صدقه راځي زکات در باندې راځي مال تجارت شي زکات راځي ګنې نو پتا باندې قرباني ده پتا باندې سرسایه ده ولې دغسې پروت سیوا جوړې جامې دا د استعمال سیزونه دي دا خو دنیا کې د استعمال دي الله جل شانه فرمایي چې که دا یاره نه وي چې دا مسلمانان به هم کافرو ته تللی وي چې او د هغوی کورونه خو د سرو سپین شول راځئ چې مونږ هم هغه طرف ته واوړو لکه نن سبا چې د سکول او د کالج په لار باندې دغه زهر دا راننوتی دی وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور تم لوگ کہاں پیچھے رہ گئے پیچھے کی طرف جا رہے ہو هغوی کوم ځای ته ورسېدل دا شیطان یو دلیل خشته کړی دی مسلمانانو ته دا مسکین په دې باندې نه پوهېږي چې د ده مقصد حیات څه دی دی وایي چې د دنیا دغه څیزونه جمع کول دا زما مقصد دی او چې کله مري نو دغسې ترې لاړ شي هغه هر څه پاتې شي نو الله جل شانه فرمایي وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او دا هر څه ځکه چې دا د دنیا ژوند دی وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ او آخرت ستا پروردگار د پاره ستا پروردگار په نږدې آخرت دا د متقیانو د پاره دی هلته چې څه دي او هلته څه دي فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں اور کسی دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا پزړه کې خیال هم نه تر شوی پزړه